السلام علیکم دوستانو 14 فروری په حواله سره یو خبر چلیږي چې د 14 فروری نه پس به د سایق خاص او د عامل منزلي خلاف زبردست چیکینګ شروع کیږي. دی خبر اصل دغه څه دی. دی ویډیو کې نن تاسو شریک کوم دوستانو. که تاسو ویډیو ټوله وکړئ نو البته تاسو په ویډیو باندې به پوه شئ. ګورئ دوستانو، د نن شپږ میاشتې مخکې سعودي وزارت تجارت یو فیصله کړې وه چې د سعودیانو په نوم باندې په سعودي عرب کې کاروبار کول منع دي. مثال په تور باندې ستا بقاله ده، تا د سعودي په نوم باندې کولاو کړله، دا قانون جوړ، دا خو د مخکې نه وه، خو دوی مهلت بیا ورکو چې بایي مونږ تاسو له دومره د 14 فروری پورې د مهلت درکو چې څوک هم د سعودي په نوم باندې کاروبار کوي، کاروبار خپل نوم ته واړوئ. د هغې دپاره ځان له قوانین دي. د پاکستان امبیسۍ کې دې باره کې مختلف سیمینارز شوي وو، هغو آګاهي مهم چلولی چې بایي ستاسو په خپل نوم باندې کاروباري د سعودي په نوم باندې تاسو کاروبار کوئ نو خپل نوم ته راواړوئ. د هغې دپاره یو طریقې کار دی، هغې باندې بیا زه ویډیو جوړه کړم. نو د دې نه خلکو څه دغه واخیستو دوستانو چې یاره سایق خاص او عاملي منزلي، دا خو د مخکې نه دا خبر دی چې سایق خاص او عاملي منزلي او طباخ او دا څومره ډومېسټیک ویزې دي چې کله ونیولی شي نو د کار په دوران کې نیسي نو هغه خپل ملک ته لیږي. نو ګورئ دوستانو، اصل خبر داسې دی چې څوک هم د سعودیانو په نوم باندې کاروبار کوي، بقالي چلی، هوټلي چلی او کار دی د اجنبي او د سعودي په نوم باندې، نو د 14 فروری نه پس به یو حمله شروع کېږي، حمله تستر تجاري. او څوک هم چې د سعودیانو په نوم باندې کاروبار کوي نو هغو ته به مسلې. ټیک شو دوستانو. دویمه څوک هم چې د سعودي منتلي ورکوي هغو ته به مسلې. دویمه خبر دا ده چې په دغه تفتیش کې مثال په طور ستا کفیل دی د ریاض او ته کار په مدینه کې یا په مکه کې نو دغه مسله کیدی شي. دې هرګز دا مطلب نه دی دوستانو چې یاره د 14 فروری نه پس به سایق خاص او عاملي منزلي والو ته به خطري او دیو بنیسي. نو لہذا خلک مې راوي د دې هرګز دا مقصد نه دی. ان شاء الله په دې زما په دې خبره باندې تاسو پوه شوي یئ چې زما څه مقصد دی. ټیک دوستانو، او کم چې سایق خاص او عاملي منزلي د خپلو کفیلانو سره کار کوي نو لکه د مار کار کوئ، هېڅ قسم مسله نشته. تاسو سره لیسنس شته، تاسو سره هر قسمه ډاکومنټس تاسو سره لیګل موجود دي. ټیک دوستانو، نو خطره د څه ده کم چې بهر کار کوي. او دویمه خبر دا دوستانو چې تاسو سره ټیم دی، کم ملګري په کپنو کې کار کوي یا په بقالو کې کار کوي، په هوټلو کې کار کوي، او مهنوي سایق خاص عاملي منزلي هغه خپلې مهنې غټې کوي، ټیم دله درکړی شوی دی. ټیم د دې مطلب مخکې سایق خاص عاملي منزلي مهنې نه غټې دي، اوس مهنه چینج کېږي دوستانو. په دې باندې ما ویډیوګانې جوړې کړلې چې د مهنې د بدلېدو 1000 ریاله فیس دی، د تنزل 2000 ریاله فیس دی، 3000 ریاله مکمل قانوني په دې باندې راځي. خپل مهني د سایق خاصه که تاسو غټول غواړئ او بهر په کپنونو تنزل کول غواړئ او که د کفیل مؤسسه مې نو بیا خو ډېر اسانه ده. نو دغه طریقه ده دوستانو، په اسانه طریقه باندې خپل ټرانسفر وکئ، خپل مهنې غټې کوئ چې تاسو ته بیا څه مسله نه. امید دی انشاءالله تاسو پوه شوئ دوستانو. که تاسو په دې ویډیو باندې پوه شوئ نو زما د یوټیوب چینل اوس هم سبسکرایب کړئ او دا ویډیو د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. مننه.